حاجي قدرمنو کتونکو دا وخت زه د کوزدر تالاش ګورو کې ولاړ یم. دا یو غرایزه سیمه ده او د بانډګۍ سره دې ګورو ته چې کوم دی لار راغلې ده. دلته دا د محمد اسلام کور دی. دا شاته تاسو ګورئ 2 کمرې چې کوم دی نو د ده کور دی او دا په 3 تاریخ باندې په 3 مارچ چې کوم باران شو په هغې کې راغورځېدلی دی. څاروي پکې هم مړه دي او بیا د په 5 تاریخ باندې چې کوم دی نو ډي سي کوزدر ته درخواست کړی و. هغوی راغلي وو دلته چې کوم دی نو ټینټ هم ورکړی دی. د سامان په هغه غولي کې چې کوم دی نو هغه دغه شانتې پروت دی. په 3 تاریخ زموږ دا کور رالوېدلی دی او زه په 5 تاریخ تللی یم. ما هلته کې درخواست کړی دی او زما په هغه درخواست چې هلته وشو نو ما ته ارجنټ ریلیف هم میلاو شو او بیا یو پټواري راولېږو. زما ځای ته ما ته ډېر زیات سروې هم وشوه. زما را 2 کمرې رالوېدلي دي. په دې کې ما ته څاروي هم مړه دي او ډېر نقصان زما شوی دی. د هغې نه بعد چې ما ته دغه ارجنټ ریلیف میلاو شو نو بیا وروسته په 3مه ورځ باندې وی چې انلاین سروې راغلې ده. نو په انلاین سروې خو جي موږ نه پوهېږو چې انلاین سروې چې دی نو په څه شی دی او څه نه دی. نو د ټولو خلکو دغه وشو. په دې کې ته موږ پاتې شو او موږ بېوسي ده، غریبي هم ده او زه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نه او د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف او امیر مقام ته دا اپیل کومه چې موږ سره د انصاف وشي او موږ انصاف غواړو. موږ څه زیاتی شوی دی په انلاین سروې کې، موږ پاتې شوي یو او موږ ته د انلاین سروې هېڅ معلومات نه و او موږ د بانډو خلک یو د انلاین سروې باندې نه پوهېدو. نو زما د وزیر اعظم پاکستان او امیر مقام ته دا اپیل دی چې زموږ سره پوره انصاف وشي. خو د هغې نه پس دا جز د دې نه نو خبر. دله خو تحصیلدار راغی، پټواري راغی او د ده رجسټریشن یې وکړو. د ده خو دا خیال و چې یاره زما کم تاوان شوی دی نو ما هغه به چې کوم دی نو ماته میلاو شي. او په دغه حواله باندې د خیبر پښتونخوا حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف هم ووایي چې یاره فوري چې کوم دی نو دغه خلکو ته تاوان پکار دی چې میلاو شي. خو دی عجز چونکې ګورو ډېره غریزه علاقه ده، دی د دې نه نو خبر چې یاره آنلاین رجسټریشن څه ته وایي یا دا څنګه کېږي. نو دی په هغه رجسټریشن کې پاتې شوی دی. پکار خو دلته ضلعي انتظامیه ویله وه چې کوم خلک دلته کې راغلی وو او دلته چې کوم دی نو رجسټریشن کړی وو هغوی له پکار دا وه چې هغوی پخپله راغلی وو. دته یې ویلی وو چې یاره ته موږ تا له موږ آنلاین رجسټریشن وکړو. خو نه هغوی دا زحمت کړی دی او دا جز خو د آنلاین رجسټریشن نه خبر نه و. په دغه وجه باندې چې کوم دی نو د ده 2 کمرې کور چې دی دا راغورځېدلی دی. سامان پکې زیات تاواني شوی دی، څاروي پکې مړه دي. خو د دې اجر ته چې کوم دی تر اوسه پورې بغیر د دغه یو ټینټ نه یا څه د خوراکي سامان نه علاوه هېڅ څیز نه میلاو شوی. دا د هغه پیکیج قابل دی کوم چې وزیر اعظم شهباز شریف چې کوم دی نو اناونس کړی او دلته کې راغلی دی په کوزدر کې خلکو ته میلاو دی. خو دته نه دی میلاو ځکه چې دی د آنلاین رجسټریشن نه خبر. غریزه سیمه ده، غر دی، د دې خپل کور نه چې کوم دی نو وتی نه و. په دغه خپل کور کې لګیا و واپس چې کوم دی د ریهیبلیټیشن کوششونه یې کول. 2 رجسټریشن او 2 ورځې د نه تللي دي. په دې وجه دی د امداد نه پاتې شوی دی. مونږ دا سوال کوو چې محمد اسلام هم هغه شانته حقدار دی څنګه چې په دې ضلع کې نورو خلکو ته چې کوم دی نو پیسې میلاو شوي دي. پکار ده چې دته هم د حق میلاو شي او وزیر اعظم شهباز شریف، امیر مقام خان او ورسره چې کوم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی او بیا بشمول دلته چې د کوزدر کوم ضلعي انتظامیه د چا چې کوتاهي شوې ده چې هغوی د دې ازاله وکړي.